نشته دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی. نبی صلی الله علیه وسلم په صحابو کې بیا د هر صحابي خپل خصوصیات، نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خصوصیت هغه صدیق لقب ورکړی دی. ټول صحابه کرام رښتیني وو، او په 1 نمبر باندې چې کوم صحابي انتهایی رښتینی و هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی اسلام د هر خبرې پټې سترګې تصدیق کړی چې نبی اسلام وایي چې ما دا کار کړی دی منم. نبی اسلام چې کله معراج ته تللی بیا هغه د معراج د ملاقاتونو د اسمانونو د ملاقاتونو چې کله راغی نو بیا ابو جهل ولخبار ورغلی نن ډېر پریشان ناست دی په حرم کې. څه خیر دی؟ څه نوي خبره ده؟ نبی اسلام ورته وایي نوي خبره مې راوړې ده. څه خبره ده؟ بیګانو په بیت المقدس کې امامت کړی ټولو پیغمبرانو، اسمانونو ته تللی یم. ابو جهل خلکو ته غږ کړی راغونډ شئ دې خو نن بل شان خبره کوي. ویل څه وایي؟ وایي دی وایي زه اسمانونو ته تللی یم، بیت المقدس ته تللی یم. دا ابوبکر صدیق ته ویل راشه که نه؟ وایي نن خو دې هغه ملګری بله خبره کوي. ویل څه وایي؟ وایي زه بیت المقدس ته تللی یم بیګا، اسمانونو ته تللی یم. ابوبکر صدیق ورته وایي زما ملګري ویلي دي چې تللی یم زما په ایمان دی بالکل. وراغه د نبی علیه السلام قال الله رسوله خلک دا خبرې کوي تاسو تللي نبی علیه السلام یې نو تللی. بیا د خلکو تپوس کولو وایي ته ما په بیت المقدس کې بیګا مس کړی دی، څو کړکۍ پکې دي او دروازې پکې څو دي او پکې پکې څو دي. الله پاک ورته بیت المقدس راواړو شمار یې کړ. نبی علیه السلام ورته ټولې دروازې او ټولې ستنې او ټولې کړکۍ وشمارلې. خلکو ایمان راوړلو نه. ولې؟ تپوس یې د پوهې لپاره نه کولو، تنګولو لپاره یې کولو. ځینې تپوس دې لپاره چې سړی نه پوهېږي نو سړی ورته جواب ورکړي مطمئن شي. ځینې انسان دا تپوسونه دې لپاره کوي تنګولو لپاره کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه السلام د هرې خبرې تصدیق په کولو باندې ځکه ورته صدیق ویلی دی. نو دا د مؤمن په زندګۍ کې رښتیا چې دی که نه دا بنیاد دی. نبی علیه السلام کې یو فرد راغی وایي د الله رسول مسلمانېږم خو پلانکې ګناه نشم پرېښودلی، نو که د دې ګناه سره مې مسلمانېږم قبلې بس مسلمانېږم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته زه کلمه ووایه او بس صحیح ده کوم. ځینې ملګري ورته قاض وي چې هلکه دا څه دی؟ پیغمبر مخکې دا خبرې کوي. نبی علیه السلام ته کلمه وویله وایي ته زما سره یو وعده وکړه. ویل ماښام به درنه تپوس کومه هلکه نن دې څه څه کړي دي ما ته به رښتیا ووایه. هغه ویل الله رسوله دا خو ډېره اسانه خبره ده، بلکل چې ورځې دې څه کړي ماښام به ورته بلکل رښتیا ووایه. چې سهار شولو د یو ګناه وخت راغی ورته یاد شو ماښام به پیغمبر ته ویم دا غلط کار مې کړ، دا خو ډېره بده خبره ده. بل وخت صحابت ته ورځ په دې تصور کې و چې ماښام ته به رښتیا ویم. چې ماښام ته راغی نبی علیه السلام ته یې خاندل وایي د الله رسوله ډېر لوی حکمت دې را سره کړی دی. ولې؟ وایي د الله رسوله نن مې یو ګناه نه دی کړی. وایي ولې دې نه دی کړی؟ ما ویل چې ماښام به الله رسول ته رښتیا ویم نو ما ویل دا خو ډېره بده خبره ده، ما ګناه به کړی تاسو به د ګناه تذکرې کوو د الله پیغمبرې. ویل تاسو سره د رښتیاو لوز د وجې نه ما نن ټول ګناهونه عادتونه ختم شولو او ما نن پاکه ورځ تېره کړې ده. دا د رښتیاو برکت دی. کله د انسان په زندګۍ کې رښتیا راشي که نه ډېر لوی برکت والا ژوند تېروي. ځکه نبی علیه السلام تاجرانو ته ویل کاروباریانو ته چې کوم کاروباري او کوم تاجر په خپله سودا خرڅولو کې رښتیا وایي بورک له الله پاک ورته په کاروبار کې برکت ورځوي. او چې کوم تاجر او کوم کاروباري په خپل کاروبار کې دروغ وایي سودا به یې ډېره خرڅېږي خو د مال برکت به یې نه وي. دا زمونږ ته څومره محنتونه کوي، سهار نه ماښام پورې ځان ته مزدورو په نوکرو په کاروبارونو مړ کړلو. دومره دولتونه او پیسې د دنیا سهولتونه راوړل او په زړه کې سکون نشته دی، برکت نشته دی. ولې؟ دروغ ډېر شوی وایي. هلکه په څو دې راوړی دی؟ یاره بس
خپل سره 50 روپۍ دی نو بس 100 روپۍ به ګټم کنه راوړی به پنځه باندې دروغ ویلي. امام محمد رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد تېر شوی و امام محمد داسې شاګرد د امام ابو حنیفه یو استاد ته تکړه و کله ناکله شاګرد د استاد ته تکړه خو زیرک استاد دا دی چې هغه د قابل شاګرد په قابلتوب باندې فخر کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله د امام محمد په قابلتوب باندې فخر کولو. امام محمد دومره لیکل کړي دي په فقه باندې چې کوم ریسرچ هغه کړی دی چې ما ورته په 100 کاله کې تاسو مطالعه نشو کولی. ها دومره لیکل کړي دي نو دا یو لیکوال یو مورخ پرې لیکل کړي دي امام محمد باندې په مولانا مودودي رحمت الله علیه باندې چې امام محمد رحمه الله کوم لیکل کړي دي او هغه اسلام کوم ترتیبات او قوانین کوم جوړ کړي دي دا په دنیا کې بل چا نه کړي. او مولانا مودودي رحمت الله علیه چې اسلام کوم تصور د نظام په شکل کې پیش کړی دی په دې صدۍ کې دا په دنیا کې بل چا نه کړی. د امام محمد رحمه الله او د امام مولانا مودودي رحمت الله علیه موازنه عالم کړی ده. دا چې امام محمد رحمه الله چا ویلو ویلا امام سے پټول مسئلے په فقہ کې لیکلي دي کتاب الطهارت او کتاب الصلات او کتاب الزکات او کتاب الصوم د فقہ په ټولو کتابونو په هغه مسئلې کې یو تفصیلات لیکلي دي. خو یو موضوع باندې لیکل کړی کتاب التقوا کتاب د بیان د پرهیزګارۍ چې مسلمان په پرهیزګار او دیندار او تقوادار سره جوړېږي. ځکه په مانځه باندې به ټولې مسلې د جنازې مسلې د تیمامه مسلې دا ټولې ذکر کړي دي. وایي د پرهیزګارۍ د زبرګۍ بحث نه دی کړی. پکار چې په دې فقه کې مې کتاب التقوا لیکلی چې کتاب د بیان د پرهیزګارۍ کې امام محمد رحمه الله ورته وایي وایي لیکلی مې دی خو نوم یې بدللی. هغه څه کتاب لیکلی دی کوم بحث دی ویل کتاب البلوغ کتاب دی د بیان د اخیستلو خرڅولو کې چې د چا اخیستل خرڅول او د چا د بازار معاملات او د چا د دنیا معاملات د شریعت مطابق وویل دقه زبرګ دی. زه کله ناکله به د درسونو کې ویم و د زبرګي په پلن نومونو کې نه وه چې د چا پلن رغلي زبرګي به وي او هر چا امام شان ساده کالري او ساده نستوړي وي معاملات چې د چا درست وي لین دی. په دې دور کې په دې زمانه کې معاملات بالکل خراب دي. دومره سخته دوکه ده او دروغ دي د خلکو ټول معاملات برباد دي د خلکو او د هر چا لاس په حرامو کې پراته دي او هر څوک په حرام کې مبتلا دی. ځکه خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي یأتي علی الناس زمان لا یبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. زمان په امت باندې به یو وخت راشي خلک به پیسې ګټي خو د حلال او د حرام فرق به نه کې دغه وخت دی. د حلال او د حرام بالکل په خلکو کې د دې فرقونه امتیاز بالکل ختم شوی دی. ځکه امام محمد فرمایي چې دا سړی به هله زبرګي به هله مسلمان ته میلاوېږي چې کله د هغه معاملات درست وي. دا د رښتیاو فایده دا وه چې نبی علیه السلام د هغه کس نه وعده واخیستله وایي رښتیا به وایي ټول ګناهونه پرېښودل. نبی علیه السلام حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي من یضمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه اضمن له الجنه. نبی علیه السلام فرمایي د انسان په بدن کې دوه طاقت دي. د دوه طاقتونو د استعمال د شریعت مطابق ما نه چا ضمانت راکړلو او ګارانټي راکړله. نبی علیه السلام فرمایي زه ګارانټي ورکوم جنت ته به ځې.